बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हर कली वम तास टूल त खपल चैनल खैबर व्लॉग की उम्मीद लरम ची तास टूल बखये जिचरतम ये अल्लाह खुशहाल रो आबाद लर अल्हम्दुलिल्लाह जहम टिकम नो ग्रानो कतुन को पुरुन तास सरमा द दीजी फर्स्ट व्लॉग शेयर करे उनन दे हिस्से द वीडियो देम पार्ट दे नो टूल न पहले बता दीज लोकेशन खम ग्रानो कतुन को द दीज कम मेन लोकेशन दे मुंग द मेन हाईवे को हार्ट रोड ना द गाजी आबाद चौक मतनी तरह कट शवियो और दलते की मख की द जरन दुकले यानी डिस्ट्रिक्ट अका خیل دي نو ګرانو کتونکو دا د دې مین لوکیشن دی او پجرن دوکلی باندې د دې پہچان دی د خلک پیجنی نو د علاقې په خایس کې په خلا کې خو هیڅ شک نشته ماشاءالله الله پاک ډیر خایس ور کړی ډیر خلای ور کړی دا او ډیر زبردست علاقہ د ډیر گرینری د پکې خو ګرانو کتونکو تاسو چې دې ترازی تاسو زما ریکوست دی په فرست ویډیو کې هم ما ویلی دی او په نن سیکنډ ویډیو کې هم تاسو زموږ د دویم پارت کې چې دلته کې تاسو چرته هم په وړو گاډو کې یا په الټو کې یا په سوزوکی کې یا وړو گاډو کې چرته هم مارازي ځکه چې زه په دلته کې جمپونه دي زه په د دې روډونه او لارې ډېرې زیاتې خراب دي سزینو کې صحیح دي او ډېرو زینو کې خراب دي خړونه دي نو غټ غټ کانی دي نو الله دې نه کی تاسو ته نقصان هم رسیدي شي تاسو سفر الله مکه خرابې دي هم شي نو ګرانو کتون کو تاسو چې چرته هم دې سیټ ترازی نو فیمیل سره په بایک مرزي او بل دا چې تاسو وړو کو گاډي کې او کم چې جمپ نشي وهلې دي کانو کې یا خړونو کې نشي تلنو په هغه گاډو کې دلته کې تاسو بالکل هم مرزي د دې د خلانو خو به تاسو خوندونه واخلي خو الله دې نه کی تاسو ته نقصان هم ورسي نو تاسو زما دا ریکوست دی چې دې سیټ ته چرته هم تاسو په داسې گاډو کې سفر اون کې تاسو دلته کې په غټو گاډو کې راځي چې کم په دې کانو کې سفر کول شي په دې خراب روډونو باندې دی سفر کولای شي یعنی غټ گاډي 4x4 شو یا چې عام کم لینډ کروزر شو دا چې کم جمپ وهلی شي یا جیپ شو نو هغه کې تاسو د سیټ ترازی او د دې خلا انجوای کی باقی ماشاءالله دا علاقې ډیره خولي دا امید دی چې دا به ډیره زر ټیک شي او د دې د روډونو به هم خسته شي بیا تاسو د دې د خلا نه ډیره مزه واخلي ډیره زیاته خسته او ډیره سرسبز او شاداب علاقې د ډیره زیات گرینری د پکې تاسو ګوري زی پزې دا روډ خراب دي زی پزې دا ټکی کنسترکشن کار په جاری دي نو تاسو مخامخ ګوري ډیره زیات خولي ویو دي غرونه دي بالکل گرین شانتي غرونه دي او لاندې تاسو ګوري د خلکو د کانو نه جوړ شوی ساده کورونه دي او ډیره زیات خولي نظاره دا ډیر خولي ویو دي نو جی ګرانو کتونکو تاسو د دې علاقې د دې شنو غرونو نه د دې گرینری نو د دې د خولي موسم او د خلا نه تاسو هم مزه واخلي تاسو هم انجوای کی بیا ملاوي نو جی ګرانو کتونکو مونږ دلته کې رو رسیدو او تاسو وګورئ ماشاءالله د دې دومره زبردست ویو دي دومره ښکلې نظاره د مخامخ بالکل سندري د مخامخ بالکل گرین غرونه دي او ګیر چاپیره بره د خلکو کورونه دي په ټاپ باندې اوسېږي او لاندې تاسو ګورئ د غر نه چینه را روانه د واټر فال مونږ ورته پښتو کې چینه وایو او اسې ورته خلک آبشار هم وایي ورته واټر فال هم وایي نو ګرانو کتونکو ډېر زیات ښکلې او ډېرې یخې اوبه وي ډېر زیات زبردست ویو دی نو کاڼي دي ګیر چاپیره په اوبو کې هم کاڼي دي او دا چینه د غر نه را روان ده نو یو ښکلې ویو دی بره تاسو وګورئ ټول خلک اوسېږي نو موږ ته هم کتایي هم انجوای کول چې تاسو راغلي دي او دلته کې د دې اوبو نه خوند لیدي اوبو ته دی هم راځي خپل کور د پاره دي نه اوبه هم بالکل صفا او نیچرل اوبه دي د غرونو نه را روان دي نو ماشاءالله ډېر زیات ښکلې ویو دی ډېر زیات زبردست او بالکل نیچرل اوبه دي د غرونو نه چینی را روان دي نو دلته کې هم دا خوړ شانتي دی او دا چینه ورکې راوتی دا چینی اوبه راځي دلته کې نو دلته کې بره خدا رو ټکی کې دا فلحال چې کوم گاډي راځي نو هغه په دې سایډ باندې راځي یعنی په دې اوبو کې لاندې راګوزيږي او دا تاسو ګورئ دې کې څومره غټ غټ کاڼي دي نو چې دا تاسو سره کم بایکس وي یا فیمیل در سره په بایک وي یا تاسو وړوکو ګاډي کې دلته کې الټو کې یا کم ټیټ ګاډو کې راشي نو تاسو وګورئ ګرانو کتونکو ډېر زیات به تاسو ته مشکل وي او په دې کاڼو کې به بالکل هم تاسو گاډي تیر نشي او نه به تاسو د دې ښکلا نه بیا خوند واخلي نو ماشاءالله علاقه خو ډېره زیاته ښکلې ده خو امید دی چې انشاءالله دا به ټیک شي بیا به د دې نیچرل بیوټي نه نور هم خلک مزې اخلي تاسو وګورئ مخامخ ټول کاڼي دي غټ غټ او منځ کې د قدرتي دا چینه را روانه ده د اوبه د غر نه راځي او یخ اوبه دي ډېره زیاته ښکلې ویو ورکوي
نو جی تاسو هم دا ښکلې شانتي ویو وګورئ، دا نیچرل چې کوم دا قدرتي چینه را روانه ده د غر نه، دا انجوای کې بیا ملاویږو. نو جی ګرانو کتونکو زمونږ سفر سٹارټ شو، دلته کې مونږ ښه انجوای کو د دې د ښکلو اوبو نه مونږ هم ډېر مزه واخیسته، ډېره زیاته ښکلې چینه وه. دا چې کوم الټو تاسو ګورئ دا دلته کې اوس ولاړ دی، په دې باندې اورېدی نه شي، دې ته مشکله ده ګوري چې دا به څنګه ځو، ځکه چې دې کې ډېر زیات غټ غټ کاڼي دي، نو سفر ډېر زیات بیا خلکو ته مشکل شي. په دې غټ غټ کاڼو کې دا ګاډي بالکل نه ځي، تاسو ګورئ دا اوس ولاړ دی، نو په دې نرۍ لاره باندې او دې خرابه لاره باندې دا ګاډي ځي او بیا ډېر زیات مشکلې ګاډي هم ډېر زیات خراب شي ورسره. نو ګرانو کتونکو مخکې روان یو، تاسو د دې لارې د ښکلې شانتي ویو وګورئ او نری نری باران هم سٹارټ شو. دا روډ تاسو وګورئ دا هم ډېر زیات کچه دی، بالکل خراب روډ دی، نو په دې باندې هم ګاډي بالکل غړچیږي شانتي او بالکل هم صحیح سفر نشي کولی. نو الټو هم الله پاک بچ کړو ته د هغه ځینه په خوړ کې یې ګاډي راوستو، نو الله ورته خیر کو. خو بیا هم ګرانو کتونکو تاسو ضرور چې دې سایډ ته راځي ډېر زیات احتیاط کوئ، علاقه به ډېره زیاته ښکلې ده، ډېره به انجوای کوي، خو تاسو ته به ډېر زیات مشکلات بیا په دې لاره راځي. او باقي چې تاسو کم دلته کې پکنیک وغیرہ ته راځي یا چېرته هم انتدیزي ښکلا انجوای کوئ راځئ، نو ځان سره د خپل کور نه هر یو شي ضرور تاسو هر یو انتظامات کوئ او بیا د دې د ښکلا نه خوند اخلئ، د دې د نیچرل بیوټي نه بیا تاسو مزې واخلئ. نو جی ګرانو کتونکو دا روډ هم تاسو ګورئ دا هم لا خراب دی، یعنی دلته کې کنسټرکشن کار جاری دی، دا ټیکټي. نو دلته کې مخامخ هم نیچرل چینه ده، نیچرل واټرفال دی، ډېر زیات ښکلي ویو. او ګرانو کتونکو تاسو ته زه وایم نو دې سایډ ته چې کوم دی اکاخیلو سایډ ته، یعنی څنګه د ژرندو کلی دی، نور هم دلته کې ډېر لوی واړه کلي دي، خو فی الحال دلته کې چې کوم دا کلي دي دې ته یعنی دلته کې ډیولپمنټ ډېر زیات نه دی شوی، نو په دې وجه باندې دلته کې چې کوم بورډونه دي نو هغه هم نه دي لګېدلي، چاته پته نه لګي چې دا کوم ځای دی، دا یعنی څومره کیلومیټر فاصله ده یا څومره ډیسټنس دی، نو دا پته چاته نه لګي. نو چې ان شاء الله دا ډیولپمنټ دلته وشي، دا علاقه ښه شي، د دې چې دا روډونه ښکلي شي، نو بیا به د دې نور هم ښکلا زیاته شي، ځای په ځای به بورډونه هم ولګي، نو بیا به خلکو ته ډېره زیاته اساني شي چې کم یعنی ټریولینګ کوي، کم دلته کې راځي سفر کوي. نو جی ګرانو کتونکو تاسو دا خوا هم وګورئ، دې موږ سره ریس لګولو، ډېر سپیډ کې موږ سره روانه وه، دې ویل چې زه به فرسټ یم، خو بیا هم زموږ ګاډي ته فرسټ شو، دا فرسټ نه شو، هغه بالکل لاست کې پاتې شوه. نو دا چې کومې غواګانې دي، کومې چیلې دي، دا هم دلته کې د دې رهایشي خلکو دي، د خپل سهولت دپاره ځان ته ساتلې وي، نو دې د کورونو نه بره غرونو نه لاندې راشي، دلته په دې غرونو باندې چې کم دا شینکیا وي، کم دا ونې بوټي وي، بیا دې دا خوري او دلته کې ګرځي را ګرځي. نو جی دلته هم باران سٹارټ شو، تاسو ګورئ د دې ګاډي په شیشه باندې به تاسو د اساس کې په نظر راځي. نو لږ ځای کې باران سٹارټ شي او لږ ځای کې ودرېږي، موسم ماشاءالله کافي ښایسته دی او د موسم سره د دې لارې دا ښکلا نوره هم د غرونو دا شینکیا دا نیچرل بیوټي دا ګرینري نوره هم سیوا شوه. نو جی دا لاره هم د غرونو منځ دی او ډېره نرۍ لاره ده، هو دا تاسو ګورئ روډ ډېر زیات خراب دی او بالکل کاڼي کاڼي شانتي دي، نو دا ګاډي په ډېر مشکله باندې ځي. نو ګرانو کتونکو ډېر زیات احتیاط کوئ چې دې سایډ ته راځئ، تاسو ګورئ ځای په ځای د کنسټرکشن کار جاري دی، ځای په ځای دا روډونه ټیک کوي، دا ځای ټیک کوي، نو امید دی دا به ډېر زر ټیک شي او ډېر زیات به دا ښکلي شي. نو ګرانو کتونکو موږ هم مخکې واټرفال روانو چې کوم دلته کې هغه لوی ریور دی، خو هغه چې موږ تپوس وکړو مخکې موږ ډېر ډیپ پورې لاړو، هغه دلته کې د کنسټرکشن کار جاري و روډ ټیک کېدو، نو موږ هم ډېر زیات خفه شو، موږ دومره سفر وکړو، دومره موږ دا لاره انجوای کا، یعنی دومره موږ مشکلات هم تیر کړي، خوړونو کې د کاڼو باندې رالو او بیا واټرفال سایډ ته هم لاړو، نو ډېر زیات افسوس راته وشو. نو انشاءالله نیکسټ ټایم ضرور به تاسو سره زه د دې دا ولاګ هم شیر کوم چې کله د دې دا روډونه صحیح شي، دا لارې یې ښکلې شي، نو ضرور به دغه ریور ته هم ځو، دغه به در سره هم شیر کوم، هغه هم ډېر زیات ښایسته دی او ډېر زیات ښکلې آبشار دی، د نیچرل بیوټي ته غیر چاپېره غرونو دي او ډېر ښایسته ځای دی.
نو جی دلته کې تاسو وګورئ دا روډ ډیر زیات خراب دی او کنسټرکشن کار جاری دی. مخامخ دا روډ ټیکي بالکل دا روډ کټ شوی دی یعنی چې کم دی خراب دی دا ټیکي دلته کې. نو دا مخ کې او مغرب ورته تل تقریبا 10 منټ فاصله ورته مونږ هم ډیر زیات خفه شو. د واپسی مونږ د نیمه لارې نه وکړه چې دا روډ ټیکېدو مخکې لار بیا نه وه دا غریب ورته خراب وه روډ یې ټیکولو. نو مونږ هم ډېر زیات خفه شو ډېر افسوس ځکه چې دومره تکلیف مونږ تېر کړو دومره رالو په دې لاره باندې دومره خوړونه دومره کاڼي وغیره مونږ کراس کړو دومره رالو دلته کې مونږ سفر وکړو هغه چې کوم واټرفال نه مونږ تلو نو هغه مونږ انجوای نه کړو هم نه لیدو. نو انشاءالله ضرور به در سره هغه هم شیر کوم چې کله د دې دا روډونه ښایسته شي دلته کې کنسټرکشن کار پوره شي دلته کې ډیولپمنټ وشي نو ضرور به در سره هغه ریور هم شیر کوم. نو جی ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو په د ډسټرک اکاخیلو دا پرونی ولاګ او نننی ولاګ ضرور خوښ شوي ډیر به مې انجوای کړي. که زموږ ویډیوز تاسو خوښ شوي پلیز زموږ چینل لایک شیر اینڈ سبسکرایب ضرور کړئ. تاسو د ټولو ډیره مننه زموږ د ویډیو واچ کولو.